الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تفسیر الحدیث علامه مولانا عبدالشکور دیروي سلمه الله تعالی. نو زه کوشش کوم چې مختصر اختصار نه کار والم او د علامه صاحب شکریا ادا کوم. حضرت ستاسو ډېره مهرباني شکریا. مرګور ته ستاسو تعارف اورول غواړو. ستاسو پرون هم څه دی؟ الحمدلله ستا ډېره شکریا الله تعالی اجر درکړي. زه به د خپل نوم سره ټوله خپله سلسله ووایم چې آینده دپاره ستا بل تپوس ته ضرورت رانه شي. جی زما نوم عبدالشکور ابن محمد هاشم ابن محمد شاه ابن احمد شاه ابن حضرت شاه. موږ سیدان نه یو، خو زموږ دا مشران چې دي د شاه اسماعیل رحم الله د حضرت شاه چې و دا د هغه په مرګرتوب کې راغلی. پوره پته ماته نوره نه لګي، خو یو مشر د دوی مولانا عبدالحی بډان دا په دې ساعت دکان کې ښخ دی. ما د نیکه حضرت شاه چې و دا ټول د سیدانو نوم نه دي. نو دوی بالاکوټ ته تللي وو. بالاکوټ کې چې بیا کوم د حالات خراب شولو، مشران ته شهیدان شولو، نو دا نه سمې ته تللی شو ځکه سمې نه خو دوی خفه تللي وو. نو پنجاب ته تللی شو. نو دوی سوات ته راغله. بیا کله چې سوات ته راغله نو په سوات کې د شاه اسماعیل متعلق دا رحم الله متعلق دا پراپیګنډه شوې وه چې ګنې دی کله چې حج له دې تلو نو دوی محمد بن الوهاب سره ملاقات کړی دی او دا هم په دې ملک داسې یو تسلط راولي لکه څنګه چې په سعودي باندې هلته راغلی دی. خو دا خبره پراپیګنډه وه. سید صاحب او شاه اسماعیل رحم الله د محمد بن الوهاب سره ملاقات نه و کړی، خو د دې علاقې غلطو خلکو دا پراپیګنډه کړې وه. نو سوات کې ځینې پیرانو هم زموږ د دې مشرانو سره نه لګېدل، د دا وابین دي. بیا هغوی د هغه ځینې داسې راغله دیر ته په دې پړاو باندې یو قوم و ګوراني قوم ګوره. نو د هغوی سره بیا مقابله وشوله. په هغه کې زما د دې نیکه چې و د ده پنډۍ ماته شوله او د ده زوی انورشاه نومې و هغه په دغه ځای کې شهید شو. بیا په دې حالاتو کې انقلابات مختلف راغله. خو اخر ځای زموږ دا چې دی نو دیرو ګنوړی ورته وایي. او کله چې زموږ نیکه بیا جندول ته واوښته، دا زما نږدې نیکه محمد شاه، بیا زموږ ماماګان او دا خپلولي په جندول باندې وشوله او په دغه جندول باندې اوس هم اوسېږو او په دغه ځای کې مې زندګي ده. دغه مې نوم شه او دغه مې سلسله شوله او دغه ځای پورې رسولی شم. که مخکې لاړ شم چې ته دروغ به پکې راشي. جزاک الله. حضرت په وړوکوالي کې مور پلار یا استادانو خصوصا شیخ القرآن رحمه الله تاسو خاص شاګردان یې، تاسې خاص نوم نه تاسو دا طلب کولی وه؟ زه په ورکوټوالي کې زما ورور و میرزا مشهور و کاظم دغه نوم و. هغه وخت کې دې علاقو کې مکتبونه و. هغه په دې مکتبونو کې خط و کتابت یاد کړی، خو په دې علاقه کې نوابۍ کې به فارسي استعمالېدله. ابتدایي خط و کتابت چې و نو زما د دغه ورور څه میرزا محمد کاظم هغه بل کال وفات شه. او بیا د ابتدایي دور نه مونږ باجوړ ته لاړو. باجوړ کې زموږ یو استاد و د دیوبند نه فارغ و، ډېر یو مخلص انسان و، مولانا فضل حق صاحب اعراب والا. 3 کاله ما د هغه سره تېر کړل. هغه ما باندې ډېر ښه شفقت وکړو. بیا د هغه په هدایت باندې زه خپل علاقې ته بېرته لاړم. موږ په علاقه کې سراج صاحب چې دی د جماعت اسلامي امیر چې پاتې شوی دی، دوی والي صاحب و احسن الحق د ده نوم ډېر یو مشفق استاد و. دی هم په دیوبند کې پاتې شوی و. ما 3 کاله د ده سره تېر کړل. یو بل زموږ استاد دی هغه اوس صاحب فراش دی او په شاه مولي صاحب باندې مشهور و. هغه محمد رحمان دغه نوم دی، ډېر مخلص و. 3 کاله ما د هغه سره تېر کړم. بیا د دې شاه مولي صاحب په واسطه باندې زه سوات ته لاړم. هغه سیدونه فارغ شوي. سوات ته چې زه کله لاړم نو هغه شانګلپار ته لاړم. شانګلپار کې مارتوم ته لاړم. مارتوم نه بیا چکیسر ته لاړم. خو خیر شاپور مولانا صاحب چې و، شاپور شیخ رحم الله
شاپور کې زه یو کال پاتې شوم. نو ما څه کتابونه د شاپور شیخ صاحب وویله ځان فنونو کې او دورې تفسیر کې د ترجمې کې هم دغسې شریکېدلم. بل زموږ یو استاد مولانا منارس رحم الله، الله دې هغه له بهترین جنت ورکړي، هغه بیا په حج کې وفات شو. هغه نه مې فنون وویل، د علم معانی کتابونه، د نحو کتابونه. بیا د هغوی په هدایت باندې د اباسین کوهستان ته لاړم. پټن کې مولانا عبدالحلیم صاحب چې دی اوس ضعیفه شوی دی، هغه ژوندی دی، ضعیفه شوی دی، ډېر مشفق استاد دی. هغې نه د منطق څه کتابونه ما ویل. بیا د هغوی په هدایت زه چې کیسر ته رالم. چې کیسر کې د عنایت الله مولوي صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي، هغه د معقول او د علم کلام ډېر یو محقق عالم و. ما 2 کاله د هغه څه تېر کړم. بیا د ملګرو په مشوره باندې زه منګوري ته رالم. منګوري کې یو مشر عالم و، د پنځپیر شیخ شاګرد هم و، په نمل بابا باندې مشهور و او عبدالمجید د هغه نوم و. نو د هغې نه ما فقه اصول دا کتابونه ویل. پر رحم الله مولوي صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي، دې دواړو نه مې په سیدو کې 2 کاله سبق وویو. بیا زه لاړم رستم سره. رستم کې رستم شیخ شو مولانا عبدالسلام صاحب رحم الله ما وړه دوره هغې څه وکړه، موقوفونه علیه ته موږ وایو. بیا د ځینې مشرانو په مشوره باندې زه کراچۍ ته لاړم. کراچۍ کې اخرنۍ دوره چې وه ما د علامه بنوي ټاون نه وکړه. په هغه استادانو کې زما استاد چې مولانا بنوي و، خو څه وخته پورې بیا په هغه دغه راغی انتقال یې وشو. مفتي ولی حسن صاحب رحم الله او مولانا ادریس ملیټي رحم الله. د هغه ځای نه چې زه بیا فارغ شوم، نو 3 کاله تدریس ما بیا په رستم کې وکړم. مختلف کتابونه یې پړاو کړم. بیا د بعضې عوارضو د وجې نه زه باجوړ ته لاړم. جار قیس صاحب چې دا په قیس صاحب باندې مشهور نوم یې عبدالغفور و، د هغې مدرسه وه، د هغې کې ما 4 کاله مختلفو فنونو درس وکړم. بیا خال کې د محتمیم صاحب په وینا باندې وفات دی مولانا خضر رحمان صاحب رحم الله. د هغې په وینا باندې زه خال ته رالم. خال کې څه وخت کې فنون درس و. بیا موقوف علیه شروع شو. موږ ته وړه دوره و، اوس بفضل تعالی لویه دوره ده. او په میاشت رمضان کې دوره تفسیر هم ده، په کال کې هم دوره تفسیر پړاو. تاریخ پیدایش تاسو سره 55 1955 ماشاءالله. تاسو ماشومان تعداد څومره دی؟ الله په فضل او په کرم باندې زما د ماشومانو تعداد 8 دی. او څومره 3 هلکان دي او 5 جنکۍ دي. او زما خپلوانې چې دي نو الحمدلله په شریعت برابر دي او زما دي قاریین دي. او زما ماشومان هم څه خوشحاله دي او هغې الله په دین باندې برابر کړي دي. نو ډېر ښه مطمئن یو. او هلکان زما چې دي نو هغه یو زما سره دلته مدرس مشر حسین علي او هغه مدرس دی. دویم په کلي باندې قاري ضیاء الرحمن تدریس هم کوي، د مدرسې کاروبار هم کوي. موږ مدرسه دلته. دریم چې دی عطاالرحمن کشر دی، هغه په سلیم خان کې مدرس دی. تاسو خپل دینی تعلیم دغه موږ ته وښو، سکول هم څومره ویلی؟ زموږ په دور کې دا مکتبونه وو. موږ خو داسې دور و چې زموږ د دې علاقې نواب سکول مانه نه، یو دغه مکتبونو کې دغه فارسي تعلیم او دغه دې سم تعلقه پیدا کړه. ستاسو قرآن کریم استادان څوک څوک دي؟ ما د قرآن کریم استاد د دورې تفسیر، یعنې تفسیر چې مې ته کړی دی، اول قرآن ناظره چې ما له خپل رول نه ویلی دی، نو تفسیر چې و موږ ابتدایي ترجمه دغه باجوړ مولانا فضل حق صاحب نه کړې وه، خو هغه پنجپیر ته نه وابسته. بیا هغه پنجپیر ته لاړ او د هغه نه وروسته زما معروف مشرانو شیخانو کې چې دی نو پنجپیر شیخ دی رحمه الله، چې هغه سما په زړه مدرسې هم دوره تفسیر کې شریک شوی یم او په دې دویمه مدرسه کې هم دوره تفسیر کې شریک شوی یم. او بیا د پنډۍ شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله، هغه سم هم دوره تفسیر کړې ده ماشاءالله. او د رستم مولانا عبدالسلام صاحب څخه په رستم کې شو ماشاءالله. د انقلاب نه وروسته بیا د بډاوې نیم ته خدمت کړم. او شاپور مولانا افضل خان صاحب، دا 4 ونه زما استادان دي بفضل تعالی. په دغه درسونو کې ما بیا تکرار هم کړی دی.
پنځپیر کې تاسو په کوم کال کې دوره تحصیل شریک وئ؟ پنځپیر کې ما په زړه مدرسه کې چې وو نو زه خو دا سنې مو داسې زیاتې نه ملحوظ کومه جی نو په زړه مدرسه کې د شیخ صاحب ما دورې تفسیر پیل کړی هغه کال چې هغه اول انتخابات وو غالبا چې 69 خوا شاته به داسې وو داسې به وو او بیا وروسته په دې نوې مدرسه کې چې دا داسې 76 خوا شاته په دغه کلونو کې څوک معتبر عالم تاسو سره ملګری یاره فضل الله صاحب د تمام داسې تپوس کوي چې دا زما نه هېر شوي دي دا کوم چې یاد دي نو زه د هغې وجه دا ده چې دا ما چې کوم وخت کې دورې تفسیر د شیخ څخه کوله نو د شیخ سره زیات طالبان چې وو افغانیان به وو کونړیان به وو افغانیانو کې دا کونړیان به ډېر وو پارسیبانانو کې به بدخشانیان وو ایران والا به وو ګلګیت والا به وو او چلاس والا به وو دا خلک به وو البته دومره دا چې په زړه مدرسه کې چې دومره زما عمر کم و او شیخ الحدیث مولانا باچا یار صاحب چې دا قاري و نو دا په مشرانو کې و موږ به سره تکرار کې نو ځان به موږ تکرار کوو با یو شیخ الحدیث چې دی زموږ مشر محترم مولانا جبار صاحب مو خو دا داسې په قلاره غونډه کې و نو د دې سره مې ډېر اختلاط نه و او د باچا صاحب سره کېناستلو البته تانس شیخ صاحب چې زموږ نه مخکې فارغ شوی نور اکثر ملګري زموږ سره په دغه وخت کې چې دي نو هغه کې زما ذهن کې اوس څوک راځي نه چې هغه زنده دي وفات شوي دي ځکه چې باچا صاحب او دغه یو ترخ شیخ چې دی دا راته یاد دي او نوې مدرسه کې هم موږ سره چې دورې تفسیر کوله نو موږ سره ملګري وو زموږ امیر چې و په نوه مدرسه کې نو مولانا عبدالصمد نومې دی اوس هم په دې ناوګۍ کې دی هغه حیات دی زنده دی نور اکثر دغه افغانیان کسان بو باري باري صحیح تاسو په پنځپیر کوم ځای کې پاتې شوی؟ پنځپیر ضرورت پوښتنه کې پنځپیر کې شاه جومات کې پاتې شوم اول او وروسته ناظم صاحب جومات به ورته موږ ویلو کمال خیر په دې کې کمال خیر جومات کې د خلکو تاسو سره رویه څنګه وه؟ یاره زموږ ملګري دلته موږ سره د پنځپیر شته او دا چې کله ځي زموږ نه رخصتېږي نو زه ورته وایم چې والدین ته دې زما سلام بیوه نو ورته وایم چې والد سره زما سلام وایي خو پنځپیر ورته وایم چې والدین ته زما سلام وایي نو ځینې کسان چې دا ولې وایي زه ورته وایم چې د پنځپیر هغه نارینه څه کوي چې د زنانو ډېر مینه محبت دی او موږ سره داسې الفت کړی دی لکه د بچو سره سړی کوي ډېر مینه محبت اوس هم کوي او هغه وخت هم کړی دی الله یې مغفرت نصیب کړي زه دې له خدای وجه شیخ القرآن رحمه الله څنګه شخصیت و؟ یاره نو زه به څه ووایم خو دا به ووایم چې زمانه کې داسې کسان ډېر کم او دی چې الله دله کوم صلاحیت ورکړی و خو دومره دا چې د ده صلاحیت هر چا نه دی پېژندلی صلاحیت د ده ډېر ممتاز صلاحیت و یو د ده تعلق مع الله چې و نو هغه مخلوق ته نه دی ښکاره کړی هغه تعلق د الله سره نور انساني کم کمالات چې الله جل شانه په دې کې ټول راجمع کړي زموږ د هغه سره زیات مینه محبت په دې وجه نه و چې د هغه موږ سره مینه محبت ډېر ظاهره و لیکن زموږ زیات مینه محبت د هغه څه په دې و چې ده به زموږ ډېر ښه تربیت کوو زموږ په خطایي باندې زموږ په زلاتو باندې ډایرکټ به موږ ته نوم ووایي پلان کې ولې دا کار وکړو او هغه به موږ ډېر لطف راکوو د هغه په هغه صحبت باندې موږ ته ډېره فایده رسېدلې ده شیخ القرآن الله تلامذه خصوصا تاسو سره رویه څنګه وه؟ د شیخ القرآن رحم الله تلازمه چې دي مشران تلامذه زما مشران رونه دي او کشران تلامذه زما کشران رونه دي او د اشاعت والا کوم مینه محبت چې دی دا په نور جماعت کې نشته دی او زموږ داسې ژوند تېر شوی دی چې هر ملګري په بل ملګري باندې ځان خفه کړی دی او تکلیف په وخت کې ځان مخکې کړی دی ملګری رسوا کړی دی د شیخ هم دا خصلت او شاګردان له هم داسې تربیت ورکړی شیخ القرآن رحم الله تاسو دلته راغوښتی؟ شیخ القرآن رحم الله چې دی نو یو په هغه دور کې و چې زه د دې ضلعې ذمهوار شوی نه وم
موږ مخکې بل یو ملګری مولانا عبدالمتین صاحب رحمه الله نو هغې بولی بره سراټۍ ورته هغې ته بیا زما په دور کې شیخ رحمه الله موږ راوستی دی زمونږ په دې علاقه کې دا د میدان خلک چې دي نو دا داسې غیور خلک دی نو خلکو به څو ډېر جوړوو نو موږ به شیخ اکثر میدان ته راوستو نو د میدان ملکان چې مصالح به شیخ ته ولاړو او 2 ځله موږ راوستی دی په میدان باندې هغه بیان کړی دی او هغه ملکان ښه مصالح به ولاړو څوک به د شیخ مخې ته راپاڅېدی هم نه شو. تاسو څنګه محسوس کوئ چې شیخ القرآن رحمه الله چې کوم کار روان کړی هغه په ترقۍ روان دی؟ شیخ القرآن رحم الله چې کوم کار روان کړی دی ډېر مخ په ترقۍ روان دی بفضل تعالی زموږ د توقع نه ډېر مخکې شو او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د امیر صاحب علیه رحمت او حفظه الله همت ډېر ښه همت دی په هغه خپل همت باندې روان دی. البته دومره ده چې د شیخ په وخت کې د مصایب چې وو خو په داسې سطحه کې نه وو لکه دا کوم چې اوس حالات دي. شیخ په وخت کې د علاقې د مبتدعینو او د دې خلکو نه مصایب وو لیکن اوس ډېر په اوچته سطحه باندې مصایب رامخې دي خو بیا هم الله جل شانه امیر صاحب ته صلاحیت ورکړی دی او ملګري مصافحادات دي نو لګې دي خپل محنت کوي. تاسو ته شیخ القرآن رحمه الله څه قول نصیحت یاد دی چې تاسو ته کړی؟ شیخ القرآن رحمه الله قول نصیحت خو زه هر کال ګردانوم بروژه کې ګردانوم په کار کې ګردانوم موږ چې دا تفسیر کوو خو د شیخ نصیحتونه دي دا خو د هغه او اخرینی نصیحت یې چې وو نو مې کو تمار نیولی وو او امیر صاحب راوچت کړی وو او شیخ رحمه الله خطبه وویله بیا آیاتونه ویل بیا موږ نه لوز واخیستم او دا یې راته وي چې د دین خدمت وکړئ چې باطل په شا شي او د الله په توکل باندې خدمت کوئ. موږ ته اخرنی وصیت و دغه الحمدلله بیوفایي بې مروته کسانو به کړي چې کوم با مروته کسانو هغوی بیوفایي نه ده کړې. د شیخ القرآن رحمه الله مناظرې کړي تاسو شریک شوي؟ شیخ رحمه الله په دور کې چې د هغه په خپله هغه مناظرې کولې نو هغه وخت د شیخ په مناظرو کې زه نه یم شریک شوی. البته دومره شوې ده چې شیخ مخې له څوک راغلی نو بحیثیت مناظر هغه راغلی و خو چې کله به د شیخ مخې ته کېناسته نو د هغوی نومونه خو زه اوس نشم ناغستی ځکه چې هغه خو بیا ټیک شولو که نه نو الله به په هغه رعب راوست زموږ په موجودګۍ کې چې ډېر وارخطا شو. نو په دې کې ډېر علما لوی لوی معقولین زموږ په موجودګۍ کې د شیخ مخې له به راتله د په دې نیت چې موږ ورسره مناظره وکړو موږ به ورته کتل لیکن په هغوی به اثر وشو په ځای د دې چې هغه مناظر جوړ شي نو هغه بیا په درس کې شریک شي. البته هغه بدبخته چې هغوی قسمت به داسې و نو هغه ډېر مخکې و د هغوی نومونه مو زه نشم اخیستی خو څه لږې ورځې وې چې د شیخ شاګردان الله ډېر بااستعداده کړه نو بیا شیخ فقط دغه یوه مناظره چې کوم په مکه کې وشوله حرم کې وشوله دغه دقت ته په خپل سر وکړه ځکه چې ملګري ورسره نه او بیا دا خلک چې د شیخ مناظرې ته نه دي پرېښودي شیخ شاګردان قابل هم او ډېر ښې طریقې سره مقابلې هم کړي دي مخالف یې بلکل ساکت کړی دی. ماشاءالله. تاسو چې دې وخت کې تدریسي خدمت سره ما تدریسي خدمت تدریسي ده نو تدریسي قسمت تدریسي نو قرآن حدیث دلته زه چې تدریسي قسم علی نو ما سره دوه انا طرفه بخاري ده بخاري اول او ثاني او ترمذي ده راسه دوه د مشکات ده راسه حوی ده او قرآن کریم او بالکل دومره په اهتمام سره تفسیر او خپل مرغور هم خوشاله یم. زموږ مدرسین چې دي هغه ماډیګر کې راشي په دې طالبانو وګرځي طالبان چې بېځای بېځای ګرځي هغوی هم تنبیه ورکوي درس ته ولې نه کښېنم بیا چې کوم طالب خلاف ورزي وکړي هغوی له بیا په هغه درسګاهونو کې تنبیهات ورکوي چې تاسو ولې درس کې چل ورکوئ. ملګري زموږ د دې مدرسین چې دي ټول ما سره په دې کې زری اهتمام یې ستاسو کومه مدرسه ده؟ زه محتمم نه یم نه محتمم جوړېږم نه دی راته خدای دا پیټې په شا کوي زه مدرس یم او مولانا خضر الرحمن صاحب یو مخلص ملګری و زموږ د دې مدرسې ته دا هغه یې ښودی هغه او زما داسې زندګي وه لکه دوه ورونو
دا منډې تللې به هغه والې ما به درس کوو بیا د الله جل شانو شان هغه ته اټیک وشو هغې انتقال چې کله وشو نو د هغه برخوردار مصباح الرحمن لوی صاحب موږ د هغوی په ځای مقرر کړو ښه منونکی دی مشوره مني اوس هغه محتمیم دی زه د اول نه مدرس پاتې شم زه محتمیم یم جوړ شم هفتواري ماهانه درسونه شته هفتواري ماهانه درسونه شته هفتواري ماهانه درسونه زموږ طریقې کار چې ده که نه نو هغه مختلف ځایونه دي موږ په هغې کې ځانله ذمهواران دي هغوی مقامي درسونه کوي بعضې ځایونه کې زموږ ملګري واړې ته ځي څوک ته مرګري ته ځي هغه درسونه کوي زموږ نوجوانان چې دي زموږ د ضلعې نوجوانان بفضل تعالی ډېر مخلصین دي موږ نه چې څوک فارغ شي نو موږ د هغې نه لوز اخلو او موږ دلته هم امیر صاحب اوس راځي سوای انشاءالله د دې وجې نه چې دوی په وفا باندې وچلېږي او درسونه جاري وساتي الحمدلله ماشاءالله ستاسو د جامعه وحدت سره الحاق کړی دی ستاسو نظر کې وحدت ترتیب څنګه روان دی زموږ په نظر کې دا خو اوله زما مقوله وه او بیا پرې نظم جوړ شو چې اشاعت زموږ تنظیم دی وحدت زموږ عزت دی دا نظم به تا نه یې اورېدلی نو وحدت زموږ عزت دی موږ د خپل بورډ خاوندان یو موږ خپل شاګردانو او ملګرو ډېر ښه حسن ظن دی د ټولو ملګرو او مخ په ترقۍ دی ښه کامیاب ماشاءالله ستاسو جماعت سره وابستګي دي کله نه زما د جماعت سره وابستګي خو ستا د پیدایش نه مخکې راغلي ستاسې پیدایش دی ستاسې او زما جماعت سره وابستي چې ده نو دا د 63 نه راغلی ماشاءالله خو دا د 63 نه څنګه راغله دا د ملګرو په واسطه او بیا زموږ دغه د باجوړ استاد موږ نه خفیتاً راغی لنډې دورې له موږ بل مولا نه سبق ودی چې راغی سمت درې راوړ او داسې موږ ته شروع کړ نو دغه ډېر مخکې نه دی ماشاءالله شکر الحمدلله جماعت سره مرکز سره ستاسو ربط تعاون څنګه دی مرکز زموږ مرکز دی او زموږ همدغه مرکز نه چې کوم هدایت یې هغه موږ کوو ځو موږ تاسو د ضلع دیر امیر یې آس پاس شوراګانې کې تاسو مطمئن یې ډېر ښه مطمئن یم زموږ د ضلع دیر نقشه دا ده چې موږ په حلقو باندې کسان مقرر کړي دي په تحصیل باندې کسان مقرر کړي هغه پوره لیست د ناظم صاحب صحیح هغې په میاشت کې شوراګانې راغواړي بیا په کال کې چې موږ د اجتماع کېږي نو دواړه ضلعې موږ ضلعې نه دي جدا شوي نه جدا کېږي هغې به موږ جدا کېږو دواړه ضلعې کسان راجمع شي بیا کوم ځای کې څه شکایت وي د هغې رفع دفع وکړو د امیر محترم تاسو څومره مطمئن چې د خپل جماعت څومره مخکې بوتو بفضل الله د دې به زه څه ووایم وایي عیان راشي بیان دا خو په سترګو لیدل کېږي چې الحمدلله جماعت اوس بین الاقوامي شهرت پیدا کړ سرکار کې پیدا کړ په سیاستو کې پیدا کړ مخکې د دې جماعت متعلق ډېرې پراپګنډې کېدلې اوس لوی خلک راځي او د جماعت نه متاثر دي الله دې خبر کړی تاسو په خیال کې د بعضې ملګري داسې دي چې هغې نارستي کوي سستي کوي تاسو خپل څه تنبیه ورکوئ چې تنظیمي کار کوي دا ناراسته د څه تنبیه ناراسته خو دا تنبیه چې داسې ورته سړی وګوري چې دا خطاً دا کار کوي که سهوانې کوي که عمدن یې کوي که خطاً سهوانې چې سړی پوهې کوي چې عمدن یې کوي چې هغه طریقه جوړه کړو هغه لرې کړو د هغه په ځای بل مقرر کړو تاسو چې ډېر پخوانه ماشاءالله درس قرآن کریم سره منسلک یې ستاسو په خیال کې د قرآن کریم ترویج تشهیر بهترین ذریعه څه کیدی شي چې دا قرآن عام شي دا نهایت یو پیچیده خبره ده قرآن ته علم الله ویلی شوی دی علم الله عام کېدله یو د الله په تعلقه باندې دیم صحیح فهم او اخلاص او دا شی اشخاص جوړېدل چې هغه په ملک بنیادي کار وکړي عوام خواص په قرآن باندې پوه کړي د تشهیر نه مخکې د خلکو ذهن برابر کړي تشهیر بیا په خپله راځي او ملګري داسې د طریقې سره درس وکړي لکه شیخ چې به درس کوو چې هغه به کوشش کوو چې کسان پوه شي صرف د شهرت غلیظین زموږ مشران نو په دې سره درس عامېږي مرکز طرف نه تاسو ذمهداري والا شي ده دغه زموږ د چې د شیخ کوم مشران ملګري چې دي
نو چې زمونږ د امیر صاحب هم دا ښه اخلاق دي چې د شیخ مخکنو شاګردانو ته ډېر په ښه نظر ګوري او وخت په وخت مشوره هم کېږي رابطې هم کېږي. جماعتي رکن سره چې تاسو اول ځل ملاقات کوئ څه تپوس ته کوئ ورباندې؟ رکن وایه حالات وایه نو اوس دغه رکن چې مونږ ګورو چې را دې رکن والا ته کومه مسله ده نو مونږ اول سلام کلام کو. زما خپل عادت دا و ماشر شیخ دی الله مغفرت نصیب کړي ما ته چې به څه مشکل پیدا شو نو سیده به راغلم ما به سلام وکړو سلام نه به مې وروسته خپل ضرورت چې و دغه به مې ته پیش کړو. شیخ به ته متوجه و 15 منټو خواوشا کې به ما خبره وکړه هغه ما ته به یې تجویز راکړ او ما ته ویې چې ته به لاړ شه ته به دا وکړې او هغه خلکو به ما د خدای جواب هم ووایي. موږ هم هر رکن مناسب د هغه نه تپوس کوو چې دې رکن ته څه تکلیف دی دا د بل چا نه شکایت کوي که نه د ده نه موږ ته چا شکایت کړی دی دی هسې بې ځایه شکوې کوي د هغې مناسب بس خبره کوو. تاسو ته تصنیفات کړي؟ ها تصنیفات خو سید سالمي کوي یو خلاصه مخکې پورته ده فیضاللهي دا د بخاري خلاصه ده ضبط الاصول یا دغه ورته وښیوه دغه دي ډېر شی دي فیض الرحمن دی دا د بخاري خلاصه ده دا تصانیف دي او تقریبا د قرآن کریم تفسیر باره کې فیض الرحمن چې دی دا چاپ شوی دی ماشاءالله ترتیب الاذهان من نسیم القرآن دا هم چاپ شوی دی ماشاءالله دا یې فیض الرحمن او یو زما برخوردار دی عطاالرحمن هغه راجمع کړی دی د هغې نوم دی غرفة المستغفر من طلعت من الابحر ماشاءالله دا چاپ شوی نه دی. دې تصنیفاتو کې تاسو ته داسې مسایل خو نه دي پیدا کړي چې تاسو پریشانه شي؟ زمونږ په دې تصنیفاتو کې داسې مسایل نشته دی ځکه چې موږ د حدیثو متعلق یا د تفسیر متعلق مضبوطه خبره کړې ده نو داسې مشکل مخې ته نه راځي دا خو او دومره ده چې ما چې کوم تصانیف کړي دي نو دا په عربۍ دي دا څومره چې دي نو دا په عربۍ دي نو هغه طلبو سره تعلق ساتي. ماشاءالله یو تاسو متعلق تپوس کول تاسو دې جامعه کې ماشاءالله اهتمام درجه لرئ د مدرسین ډېر خپل کې مینه محبت دي حالانکه د محتممین استادان تنګي تاسو داسې کومه فارموله اختیار کړې ده چې د ملګري ټول خوشحاله دي دا څه وجه کېدای شي؟ هیره زه خو دا وایم چې دا د الله احسان دی او مشر شیخ د الله مغفرت نصیب کړي هغې یو ځل موږ نه تپوس وکړو چې دا څه وجه ده چې دا ملګري یو بل ته نه نږدې کېږي او دا د یو بل نه ولې ګیلې کوي کسانو مختلف تجاویز پیش کول شیخ دغه سره موافقت نه کوو بیا اخر کې شیخ یو تعبیر وکړو او ما بیا په الله دې دغه مخافت نصیب ما دغه په زندګۍ کې هغه هم ولیدل هغه دا و چې په ملګري باندې ځان اوچت ګڼل دا ډېره غلطه خبره ده. کشر کس به و خو شیخ به ورغی په هغه ځای د هغه بیا تپوس وکړو هغوی به بیا کوشش کوي ته کښېنه دې کټ ته چې نه رالمه چې ملاقات وکړم. موږ ملګري مخلصین دي او هر ملګری چې دی نو بل ملګري ته په درانه نظر ګوري او په بل ملګري باندې ځان اوچت نه ګڼي نو په دې سره دغه کېږي بل پکې دا زه به د خدای شکریه ادا کوم چې زه اوس هغه ځای کې ناست یم او دا اکثر دې ملګري چې دي زما څخه پاتې شوي دي هغې لګیا کار کوي نو زه شکر وباسم الله خدای چې دا دې اهل کړم. څه دا وایي داسې و چې موږ به مناظرو لتلو خلکو به راته ردې بدې ویلې کزلې به کولې اوس الحمدلله هغه پروګرامونه له زما ملګري ځي هر یو ملګری چې ځي زه د الله شکر وباسم چې الله خدای چې دا دې لایق کړو چې ځي او کسانو ته مسله بیانوي دین بیانوي نو ملګرو یو بل ته اوږه کته کول دي او ملګری د بل ملګري په قابلیت باندې خوشحاله وي او خفه پرې نه وي دا د الله فضل او کرم دی. شکر الحمدلله. داسې محتمل له تاسو څه نصیحت کول غواړئ چې هغې خپل مدرسین سره لږ سختي کوي یا د هغې حق نه ادا کوي؟ یاره دا مدرسې چې څومره ډېرې شوې دي په دې باندې خو زه شکریه مباسمه لیکن محتمم هغه ښه محتمم دی
چې دا په مدرس باندې ځان اوچت نه ګڼي او مدرس له حیثیت ورکوي. ولې که د محتمیم ته لیکلي چې لقد فاز، نو د مدرس هم لیکلي چې لقد فاز. اوس دا مدرس چې د ده د اهتمام لاندې درس کوي، نو چې پوه محتمیم نو هغه مدرس ډېر په احترام ګوري. نو هغه مدرس به ده ته محاذ نه جوړوي. او چې کله دا انانیت کې راشي، مغرور شي، او د خلکو نه خو څه امداد چې راځي خو د طلبه په وجه راځي، د خپل یو ذاتي کمال وګڼي. خامخا مدرس چې دی او خو معلم او په خبره پیږي، د هغه نفرت راشي چې دا خو ستا څه کمال نه و، ته مشر شولی او موږ څه ملګري شولو او طالبانو د ادارې په وجه باندې هغه په ضد کې شخوا ته هغه مدرسه جوړه کړي. بیا بل په ضد کې شرع په خوا کې نو ښه طریقه دا ده چې مدرس د محتمیم صحیح نو د محتمیم خپل حیثیت د دې مدرس نه لاندې وګڼي. ولې ځکه مدرس خو دی د ده سره، خو د ده دپاره انانیت نه دی په کار، د ده دپاره فنایت په کار دی. او د مشرانو طریقه هم دا وه چې هغوی به د مدرس ډېر لحاظ کاوه. د دې وجې نه به یې ولکاوه چې یاره خو دا مدرس زما نه خفه شي نو دا به زما د بدنامۍ سبب وګرځي. په کار دا ده چې محترمان په مدرسینو ځان اوچت نه ګڼي. شیخ تاسو تاسیس د جماعت په حوالې سره څه سوچ لرئ چې د اشاعت توحید او سنت بنیاد ولې ضروري؟ الله زورور تپوس دی وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نبي الا قد اوتي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر وإنما الذي أوتيته وحي أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثر متابعا. نور انبیاء علیهم الصلاة والسلام معجزې ختمې شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه دا قرآن دی. دا قرآن چا راوچت کړی په داسې طریقې باندې چې دا جماعت والا نه وه. څوک مخویت شي چې چا به قرآن راواغسته نو یې څوارلس علوم دې نه دي کړي، ته څنګه ترجمه کړې؟ د جماعت خو هغه کار ادا کړه کوم چې د انبیاو کار دا خو دا قرآن کریم په دې طریقې باندې لکه څنګه چې زموږ مشرانو ویلي دي دا شا ویو. بیا دومره ظلم زیاتی وشو، فتوې ولګولی شي، بیزې ولګولی شي، بیا مقابل پیش شم چېرې نه کېږي هغوی هم قرآن راواغسته. هغه بدعات چې په هغه وخت کې کېدل اوس خو هغه خلکو ته سړی وایي چې ستاسو مشرانو دا بدعات کړي دا زموږ مشرانو چېرته کړي دي، ته منکر دي. څه نوي نوي ایجادات کوي او څه نوي نوي خبرې کوي او ځان له څه لار وباسي. هغه بدعات ختم شلو، کوم چې په دې ملک کې وو هغه شرکیات ختم شلو. تاسو چې عقیدي مخالف که بدعتي دی یا غیر مقلد دی یا نور مخې له راشي تاسو سره مزاج تعلق څنګه وي؟ ما مخې له چې هر څوک راشي زه دا کوشش کوم چې زه د هغه سره په ښه اخلاقو باندې میلاو شم او ابتدا نه زه نه غوسه کوم. البته چې یو سړی عنید دی او معنید دی یعنې بې ځایه تنګول کوي بیا ما مجبوره کړي، بیا که په هغه باندې الزامات راغله او که هر څه پرې راغله خو دا به دغه عمل وي. اول نه خو موږ هغه سره ډېر ښه اخلاق چلو. تاسو رد عمل ښکاره کوئ؟ بلکل موږ خو هر کسه دا ګنجایش دی چې تپوس وکړي او زموږ دا حق دی چې موږ هغه څخه په کلا میدان خبرې وکړو. نه جاهلیت او عادت دی او نه بل ته وایي چې ته جاهلیت ووایه، خو چې یو سړی دروغ وایي ښې موږ وینو چې دا دروغ وایي نو موږ هم مجبوره کړي څه ورته وایي چې دروغ ولې وایي. موږ څه دغه رویه کوو. بعضې ملګري دې کې ډېر شدت کوي نو تاسو څه تنبیه ورته کوئ؟ نو بعضې ملګري کوم مشران چې دي هغه خو شدت نه کوي او کوم کشران چې دي نو هغه خو زموږ د صوبې امیر صاحب هم دا ویلي وو، مفتي سراج الدین رحمه الله دا بې ځایه مناظرې مه کوئ. امیر صاحب هم دا تنبیه ورکوي، موږ هم دا تنبیه ورکوو. خو دلته د هغه مقابل خلم داسې بې ځایه خوځي چې خامخا یو سړی د بل مشر په سپکه یاد کړي چې کشران نه شي ټینګېدی هغه ورته په سپکه بیا وایي نو هغه مقابل کو لږه خوله کنټرول کړه نو خیر بل دی چې کوم مسلو پورې وسختې دي نه مشر شیخ دا خبرې چې ویلي دي نه موږ ته ویلي دي هغه چې کومې خبرې کړې خو نورې وي دا خو دې څه نوي ایجادات کړي. بلکل دا خبره ښه دي.
تاسو نن سبا حالات داسې چې ماشاءالله مرګري درسونه شروع کړي دي او تدریس د قرآن کریم کوي تاسو خپل هم تجربه لرئ ستاسو په خیال او په نظر کې بهترین مدرس کوم یو کېدی شي چې هغه ښه درس کوي بهترین مدرس خو هغه شي عارف الحق وقضا به په خبره پیږي او د حق مانا کوي بهترین مدرس دی په خبره پوهېږي او د هغې حق هم ادا کولی شي بیا د هغه ورکړه د الله کار دی چې د په ذهن کې الله جل شانو څومره فهم وضع کړی دی څومره توقع ده خو بهترین مدرس هم هغه دی لکه څنګه چې انبیا علیهم الصلاة والسلام دا خبره کړې شه زه ناصح و امین یم چې د قوم خیرخواهي او په دیانت او په امانت باندې دنیوي اغراض لپاره نه بالکل نو بس دا بهترین مدرس دی او ستاسو تجربه دا ده چې شاګردان هم زیات نه بهترین طالب علم څوک کېدی شي چې دا ښه طالب علم دی دا د الله په فضل باندې کېږي او بهترین طالب علم چې دی نو زه خو کله کله دا وایم چې بهترین طالب علم اوس عربي قول وایم زه وایم چې هغه طالب اخلاق الثياب جديد القلوب او ریحان کل قبیلة خپلو جامو دومره غریز نه وي خو د زړه جذبه تیزه وي او د علم او د دین او د خدماتو جذبه وي او په اخلاقو څخه کار کوي نو دا بهترین تعلیم دی ماشاءالله په کومه خبره ډېر غوسه راځي ما ده جی رفض نه ده خو حالاتو سره تعلق ساتي ما له زیات خفګان چې دی نو په سنت کې په تصنع اوس په خپل لفظ وضاحت کوم په سنت کې تصنع سنت کې تصنع زه ته وایم چې یو کار یو سړی کوي او دای کولی نشي یا کوي نه او جاهلي طریقې سره تصنع کوي تصنع چې ګنې زه شانتي یم نو دا ما ځکه پریشانه کوي چې یاره ته خو دا کار کې نه او یې کولی نه شي نو دا بېځایه تکلیف ځان ته ورسوي بل ته ورسوي خو چې کوم دي د وسې هغه کوه که نه یعنې په کاروبار کې بېځایه تکلف جوړول دا په معاشره باندې بوج راولي خو هغه مدرس اوس بېځایه تصنع جوړوي بر نه دا هم نه دی خو خطیب یې کوي نو هغه هم دغه کوي خو بل کاروبار په دې سره تنزل هم راځي غلطي اصلاح څنګه کوئ غلطي اصلاح څنګه کوئ غلطي اصلاح پیغمبر اسلام ورکړه دغه من رأى منكم منکرا فليغيره بيده وإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه ودغه طریقې اصلاح کول غواړو نو یو طالب علم تاسو نه تپوس د آیاتو کې او تاسو له دغه معنی ناراضي یا تفهیم فهم ناراضي تاسو څه جواب ورکړئ طالب علم چې ما نه تپوس کوي نو ما به هغه ته درس کړی نو بیا ما نه تپوس کوي که نه جی نو چې ما نه کله تپوس وکړو نو د هغه ما ته یاد ورته ووایم قانونه بیا لټیم ورکړم چې په دې ټیم راشه بیا به جواب درکړم تاسو کتابخانې نه یو کس کتاب پټوي او تاسو غل ونیسئ څه ورسره کوئ غل څه به موږ څه وکړو غل خو یا حد یا تعزیري حد چې دی نو هغه اسلامي حکومت کولی شي او تعزیر خو چې هغه وخت څه مناسبت کس وګوري چې قشان تعزیر بیا خلک ورکوي کله په خولې باندې کله په سپېړه باندې کله زیات شي تانې ته سړی حواله کړي تاسو حکومت خبرو کړه د ملک زموږ جمهوریت ته که دا خلک راپاسي ډېر تاسو ته وایي چې یار تاسو زموږ وزیر اعظم شئ تاسو عهده قبلوئ قسم په خدای کې قبوله کړم نو که بالفعل قسم مې ته وګوره قسم په خدای کې قبوله کړم یو دی چې دا وزارت څه بل شي او د کوم څه صحابه وخت یې که نه دا خو ځانله مسله یو دا وزارت چې دا خو وزارت نه دا خو پانچګاډ دی دا څه شی دی دا خو لوی مصیبت دی دین خدای زما بچي وساتي دا خو عذاب دی دا ملک زموږ بګړاو دی دا به سمیږي څنګه خیشت اول چون نهد میں مار قجتا سر یا میرا و دیوار کچ دا ملک ابتدائی خختا غلط خود شویه ابتدائی خختا او هغې وجه دا ده چې سیاست اجتماعي اصلاح ته وایي اجتماعي اصلاح په یورپي اصولو کله کېدی شي هغه قوم چې هغه د خور او د مور او د مشر او د کشر امتیاز نشي کولی هغه به د منځ اصلاح وي بیا د هغوی نه چې موږ
کومه استفاده کوو یا بس دا رفع دفع ده الله ته به سوال کوو او په دې توقع به وکړو چې عیسی علیه اسلام راغی او مهدي راغی هغه ځانه مسله ده یا نور د ملک په دې طریقې کار باندې اصلاح ډېر لرې وتې ده البته یوه طریقه یي چې الله په چا باندې رحم وکړي نو هغه دا یي چې شورا په طریقې کار کېږي لکه موږ اوس تنظیمي شورا ده نو په هغه شورا طریقې باندې موږ ډېر ښه کار کېږي موږ ته څه حادثه پیدا شي نو موږ خپلو کې مشوره وکړو بیا په هغې کې تجویزات پاس کړو نو هغه کې منډه تلقه نو دغه شوروي هغه شورا انتظام زموږ د علاقې چې دی زموږ په دې وخت تېرېږي سرکار په کوم اصولو خو موږ ته څه فایده نشته دی بلکې الټه موږ ته تکلیف نقصان دی کوم ملکونه سفر کړی تر اوسه پورې زه خو حج له تللی یم د الله په فضل او په کرم باندې او د پاکستان کې بلوچستان پورې په دې علاقه تللی یم وروسته ورکې افغانستان ته تللی یم ذریعه معاش ستاسو سره ذریعه معاش زما چې ده که نه ډېره بهترینه ذریعه معاش ده او د هغې وجه دا ده چې ما باندې چېرته اوسه پورې قلت نه دی راغلی چې شی راته نه کمیږي پاتې چې د اسباب یې څه دي نو یقین کوو چې اسباب یې زما په ذهن کې هم نه راځي دغه درس کوو الحمدلله او خپله څه کاروبار همالته کېږي او الله ښه بندوبست کوي روزګار ښه تېرېږي کومه مېوه ډېره خوښوي فضله زورور تپوس دې وکړم دا دې مې زورور تپوس قاضي ابو یوسف نه هارون رشید تپوس وکړو خوراکي شیانو کې ستا د کوم شی خوښ دی یو څو شیان یې ورته یاد کړل هغه ورته ویل چې امیرالمؤمنین متخاصمین غایبین که زه فیصله نشم کولی دا شیونه غایب دي ته زما مخې ته کړه هارون رشید خو پېښ شه بس ولا راوړی نو قاضي ابو یوسف هم ذهین سړی و یو نه هم خوراک کوو د بل نه هم کوو بیا امیرالمؤمنین دا په مقابله کې ډېر سختې تاریخ به ورکړو بل سره به حاضر دا خو مزاج یې وړوکی سړي یو شانتې مېوه خوښوي په ژمي کې بل شانتې خوښوي کله په ځینې انسان مزاج چې وي که نه دا د اتیبو په اصولو باندې مزاج وي نو ځینې مزاج داسې وي چې هغه کې رطوبت وي او په هغه کې برودت وي ځینې داسې وي چې هغه کې حرارت وي یبوست وي نو کوم چې حار باري دی هغه یو قسم یې خوښوي کومه بادام په موسمونو سره بدلېږي را بدلېږي چې یو وخت یو شي ته رغبت پیدا شي بل شي ته رغبت پیدا شي طعام کې څه خوښوي دې حاضرې نه نو ما نه تپوس کوي هسې زما په خپله سپور خوراک کوم غوړ خوراک زیات نشم کولی ډوډۍ خورم وریجې زما مزاج سره موافقت نه کوي په رنګونو کې کوم رنګ ډېر خوښ دی رنګونو کې د څه شي که رنګ وي دا خو څاروو ځان رنګونه کې څاروو کې چې کوم دی د لنګې څاروي ځان رنګي د چرګانو ځان رنګي د غوا میخې ځان رنګي د انسانانو ځان رنګي کپړو کې مثال کپړو کې یاره ما خو د رنګونو ته اندازه کوه چې کومه جامه داسې د غیر مسلمو سره مشابهت نه لري که نه نو په هغه کې ساده غوندې رنګ مې خوښ وي چې د مشرانو کومه درنه جامه وي او درن پې ښکاري دنیا کې خو ډېر ملکونه دي ستاسو کوم ډېر خوښ دی زمونږ دا ملک خوښ دی زمونږ پکې زندګي ده زمونږ پکې ژوند دی دا نه و چې بیا د خدای زموږ حرمین نصیب کړي تاسو ډېر وخت په جماعت کې تېر کړی دی دې کې به خامخا څوک څپېړه راغلي مناظرې مباهلې واقعیت شوي تاسو سره رفض الله دا به پرېږدو آخرت ته نه د صحابو دا عاداتو او نه د انبیاو دا عادات دي نه زموږ د مشرانو دا عادات دي چې هغوی باندې په یو مسله کې تکلیف پیدا شوی دی او هغوی خلکو مخکې به یې هغه قصې کړي دي حضرت شیخ ته یو ځل یې چا وویلې نوه مدرسه چې وه دا راولېدله کچه وه او ده ته داس کوم طالب ورته ویلې چې خوږ شوي چې خوږ شوم تا ته ویم چې خوږ شوم نو دا زموږ د مشرانو عادت نه دا مسله کې دا راځي د الله شکریه به دا کړو موږ به څه زموږ خدمت رسوي اخر کې ملګرو ته څه پیغام ورکوئ
ملګرو ته دا پیغام ورکوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې بیان وکړ. صحابي ورته یا رسول الله کانها موعظة مودع، ته خو داسې بیان کوې چې رخصت اخلي، فاوسینا موږ ته څه وصیت وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ونه ویل نور خدای چې اوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة، خدای نه یره او د مشر منل او تابعداري په حق کې، الله سره لګاو او د امیر مشوره او د قرآن درسونه عامول، دا خلق په قرآن په حدیث پیا کول، کوشش دا وشي چې را موږ غاړه ازاده شي، او د اتفاق درخواست چې دی په اتفاق اوسېږي. اتفاق په دې راځي چې د مشرانو احترام او په کشرانو شفقت. عزتمنو کتونکو، امیر ارشاد التوحید سنت ذل الدین حضرت علامه مولانا عبدالشکور سلمه الله تعالی، ما هغه چې خپل خبره انحراف کوم، ما خو شروع کې ویلي چې زه مختصرا کوم، خو هغه خبرې دومره خوږې وي چې ما چې نور سوالات یې زه نور وکړم دړنه، ځکه چې پر تکلف خبرې او ډېر د اصلاح خبرې او ډېر قیمتي خبرې، نو ما چې کوشش دا وکړو چې نور خبرې موږ ته وکړي چې زموږ ملګري بلکې زه خپله په هغې باندې عمل وکړم او زما دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي. زه د علامه صاحب شکریا ادا کوم په داسې وخت کې چې هغې مصروفیات دي، ما له ټایم راکړو، زه ډېر د زړه شکریا ډېره مننه کوم. الله تعالی الله جزاک خیر وکړي، ډېرې مهرباني.